په طاهر خان او په کبیر اپریدي پسې ویډیوګان کېږي وایي د دې په هوټلو کې چې دی خوراک ګران میلاویږي. که تاسو کتلی وي نو په طاهر خان پسې ډېرې زیاتې ویډیوګان شي چې د ده په هوټل کې چې دی خوراک ګران میلاویږي او د طاهر خان هوټل چې دی دا ډېر د مخکې نه دی نو په هغه پسې ډېرې زیاتې هلته په هوټل کې ناستې هم پسې ویډیو کړي بهر راوځي د هغه د ګیټ مخې ته چې دی هم زیات کسانو ویډیوګان کړي دي. دغه شانتې وس کبیر اپریدي چې دی وس هوټل ایستلی دی نو د هغې هم یو پوسټ ما وکتلو یو کس د هغه بل چې دی تصویر ایستلی دی نو په هغې کې خالي د اوبو 1 لیټر چې دی هغه په 175 روپۍ میلاویږي. دغه شانتې که د سلاتو پلیټ په هغې کې وګورئ نو هغه به 1500 روپۍ باندې ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې په دې هوټلو کې دا خوراک چې دی دا ګران میلاویږي. نو دا هوټل چې دی دا یوازې د طاهر خان او د کبیر اپریدي دا هوټل نه دی دا قسمه هوټل چې دی دنیا شی دي په پاکستان کې ډېر څه هوټلې دي دسې او په هغې کې دا خوراکونه چې دي د دې نه ګران میلاویږي. خو د هغې په باره کې یو تن هم ویډیو نه ده کړې خو خالي په طاهر خان او په کبیر اپریدي پسې کېږي. په طاهر خان پسې د مخکې نه په دې باندې هم کېدلې چې هغه چې دی په غلطه طریقې روپۍ ګټلې دي د هغې کې هم ډېر خلک خلاف وو نو خلکو بس په هوټل پسې چې دی هم به یې ویډیوګانې کولې. خو کبیر اپریدي چې دی دا کار نه دی کړی خو په هغه پسې اوس هم دا قسمه ویډیوګان چې دي دا هم ډېرې زیاتې کېږي. نو که تاسو وګورئ دا دواړه چې دي پښتانه دي بل لا په سوشل میډیا باندې مخکې دي نو د دې د وجې نه زیاتکر ویډیوګان چې دي دا به دې پسې کېږي. بل لا یو پښتن لږ د بل پښتن خپې چې دي دا لازم وایي که یو کس مخکې ځي نو دوی ول خپې وایي چې دی مخکې لاړ نه شي. نو اوس په کبیر اپریدي پسې هم دا قسمه ویډیوګان چې دي دا کېږي که نه دا قسمه هوټلې چې دي دا ډېرې زیاتې دي. بل لا دې ته هغه کس لاړ شي چې کم کس د دې حیثیت نه لري زما په شانتې کس لاړ شي هلته کې چې پیسې والي نو بیا پسې دا قسمه ویډیوګان چې دي دا کوي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا قسمه هوټلو ته چې دی تاسو لاړ نه شئ. که ستاسو حیثیت د دغې هوټل د خوراک نه نو تاسو مه ځئ ځکه چې دلته کې هر شی چې دی ګران میلاویږي. بل دا د دې په نسبت په نورو ځایونو کې تاسو وخورئ نو هغه شی چې دی هغه به تاسو ته نیم په نیم ارزان میلاویږي د نیمې نه چې دی تاسو ته هم ارزان میلاویږي. په دې کې هغه کس خوراک کولی شي چې د کم کس په کپړه باندې خوله نه راځي. خوله پې څنګه نه راځي دی چې کم کار کوي په ده باندې خوله نه راځي نو دی هلته کې خوراک کولی شي. خو د کم کس په کپړه باندې چې خوله راځي او هغه دغه هوټل ته لاړو او خوراک وکړو نو هغه به دا قسمه پوسټ چې دی هغه لازم به دې پسې کوي ځکه په دې کې مالدار خلک چې دی هغه خوراک کوي. زموږ په شانتې عام کس چې دی هغه په دې کې خوراک نشي کولی ځکه د دې ریټ چې دی هغه یو په 2 باندې دی ځکه د دې د سټاپ پیسې چې دی هغه هم سی وایي ځکه چې هغه اخلاقي ومي نور د دې هر شی چې دی معیاري ومي داسې قسم سهولت چې دی هغه هلته کې تاسو ته میلاویږي نو د دې د وجې نه تاسو ته دغه شیونه چې دي دا ګران میلاویږي. دغه شان که تاسو لوکل ځای ته لاړ شئ نو هلته کې به هم تاسو ته دغه خوراکونه چې دي دا به میلاویږي هغه به تاسو ته په ښه ریټ باندې چې دی میلاویږي. خو هلته کې به هم تاسو ګورئ چې دا هوټل صحیح دی که نه ځکه په ځینو هوټلو کې چې دی دا هر شیونه چې دي مردار میلاویږي بل دا د زمانو زاړه شیونه دي چې هغه پکې سړي ته میلاویږي. نو د دې د وجې نه خلک دا قسمه هوټلو ته چې دی کوشش کوي. خو چې کله کمزوری کس دغه هوټل ته لاړ شي نو هغه بس بیا ویډیوګان او بدې ردې چې دي دا وایي. دا یوازې د طاهر خان او کبیر اپریدي خبره درته نه کوم داسې دنیا شی نور هوټل هم دي هغې ته تاسو مه ځئ ځکه که تاسو هلته لاړئ نو بیا به تاسو دا قسمه ویډیوګان هم کوئ او فضول خبرې چې دي په دغې کسانو پسې به کوئ. نو دا ګناه ستاسو دی هغو تاسو ته نه دي ویلي چې زموږ دې هوټل ته چې دی تاسو راشئ یې په تاسو باندې په زور باندې دا خوراک کړی. بل لا هغه د هغه کس دپاره دا ویډیو جوړئ چې کم کس د هغې حیثیت لري او هغه ځای ته تللی شي او هلته کې خوراک کولی شي. اوس زما په شان کس دی چې د هغې حیثیت نه لري او هلته کې لاړ شي او بیا پسې دا قسمه ویډیوګان چې دي دا پسې جوړئ چې هغو غلط کار وکړو. بل دا دي په فیسبوک او په ټیک ټاک او په یوټیوب په دې باندې مشهور دي نو زیاتکر د دغې د وجې نه چې دی خلک ځي وایي موږ د طاهر خان هوټل ته لاړو یا د کبیر اپریدي هوټل ته لاړو نو بیا ورسره هغه هلته کې دغه چل چې وکړي نو بیا پسې دا قسمه ویډیوګان او دا قسمه پوسټونه چې دي دا پسې جوړئ. نو په خپلو پښتنو پسې چې دی دا قسمه ویډیوګان مه جوړوئ. بل لا چې د طاهر خان په هوټل کې چې دی د هر ملک کسان چې دی هغه خوراک کوي د هغه ویډیوګان به تاسو کتلي خو هغو به ده پسې ویډیو نه یې کړي زیاتکر چې دی هغه پسې پښتانه کوي. دغه شانتې که د کبیر اپریدي هغه وګوره هغې ته هم د هر ځای نه کسان چې دي هغه به راځي خو هغو به پسې دا ویډیوګان چې دي دا به نه یې کړي. خو موږ پښتانه چې دي دا قسمه پوسټونه او ویډیوګان چې دي دا پسې موږ ورکوو.